بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن زه خپل پښتنو رونو خویندو لپاره ریرو او خرزو لپاره دا ویډیو اپلوډ کوم یم په پښتو کې او زه امید ساتم تاسو ټول به خیریت سره. ما ته ریکویسټ راغل دی چې تاسو لږ پښتو کې ویډیوز جوړې کړئ، ولی چې موستلی خلک داسې هم دي پکې چې هغوی پښتو نه علاوه څه ژبه نه راځي. نو نن زما تمام پښتنو رونو خویندو لپاره زما ویډیو زه اپلوډ کوم یم. دعا کوئ چې الله رب العزت د دې کې ما ته کامیابی عطا فرمایه کی. آمین ثم آمین. په ما ګرانو زما رونو، زما خویندو، زما ریرو، زما خورزو، تاسو ټول ته زما طرف نه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. او زما تاسو ټول لپاره دعا ده الله رب العزت تاسو ټول خوشحاله وساتي. چې کوم ستاسو په کورونو کې بې روزګاره دي هغو ته د الله رب العزت روزګار عطا فرمایي کی. چې څومره بیماران دي الله رب العزت هغو ټولو ته شفای کامله عطا فرمایه کی. چې کوم بے اولاد دی الله رب العزت دی او ته صاحب اولاد کی، او چې کوم دی اولاد نرینا یعنی کې د زوی خواهشمند دي نو الله رب العزت دی او ته ضامن عطا فرمایه کی. او چې په کوم کورونو کې ناچاکی نا اتفاقی ده الته کې د خدای پاک الله رب العزت دی اتفاق محبت فضا دی قائم کی. او نور چې تاسو خلکو ته زما چې څومره مال ارویدل ول خلک دي او ټول له زندګي چې څه مشکل ده څه مسله ده څه مسائل دے اللہ رب العزت دی اگر تمام مسائل دے اگر حل فرمایا کی. آمین ثم آمین یا رب العالمین. نننۍ زه چې کومه ټول نه پیله زما نن اوله ویډیو ده په پښتو کې، نو هغه دې مسلې لپاره ده چې زموږ دا کلیواله چې کوم دي او ټولو کلیواله زموږ چې کوم کوزي شینګلی دي، بره شینګلی دي او دا بټګرام دی او ټاکوټ دی، بشام دی، چې کوم ځای ته زما آواز رسي څومره زما کلیواله خلک ماله آروي لګیا دي هغو ټولو ته زما خصوصي سلام علیکم. السلام علیکم. زما دا ویډیو اوس پښتو کې جوړول مقصد دا دی چې زما څومره کلیواله خلک دي هغو ټولو ته زما دا ویډیوز دی هغو له پوی هم دی راشي او هغو دی په دې باندې عمل هم دی کړي. الله رب العزت هغو ته کامیابیانې متا کړي. آمین ثم آمین. دا حساب دی چې ټول نه مخکې نن زما چې کومه ویډیو دا په دې مسلې لپاره ده چې ستاسو دا کورونو نه چې سړي په بهر ملکونو ته لاړ شي، چاهې هغو سعودي عرب ته لاړ شي، چاهې کویت ته لاړ شي یا قطر ته لاړ شي یا چېرته کې سویډن ته لاړ شي، امریکا ته لاړ شي، لندن ته لاړ شي، چې کوم ملک ته هم لاړ شي نو هغو هلته کې یا څه ښه روزګار یې نه وي لکه او یا بې روزګاره شي. هلته کې مخکې روزګار وي او بیا پس ته روزګار ته نه ختم شي. نو هغې روزګار لپاره چې کوم د بهر ملکونو کې ستاسو خلک دي او په ملک کې هم کې اگر تاسو غواړئ چې زموږ کوم هلکان یا سړي په ملک کې موجود دي هغو له څه ښه روزګار میلاو شي نو هغې لپاره هم دا ویډیو ده. لکه نو دا وظیفه داسې ده چې تاسو به د مازدیګر لمونځ به چې وکئ په اکه جانماز به تاسو کینئ، مازدیګر لمونځ به وکئ په اکه جانماز باندې به تاسو کینئ، وہ ځله درود ابراهیمي د لمونځ والا درود پاک به تاسو ووایئ وہ ځله. او وہ ځله به چې درود پاک ووایئ هغې نه پس ته به تاسو داسې چل وکئ چې 70 ځله یعنی 50 او 100 لپاسه 70 ځله تاسو به آیت الکرسی شریف به ولولئ او دې آیت الکرسی له به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هر ځله به ورسره دا وایئ او ورپسې به آیت الکرسی ولولئ. نو دا 70 ځله به تاسو دا آیت الکرسی به ولولئ او بیا په اخر کې بیا به 20 ځله تاسو درود پاک یعنی درود ابراهیمي به تاسو ولولئ او هغې نه پس ته به تاسو ښه خدای پاک ته په جړاګانو ښه په خشوع و خضوع سره یعنی په ښه په زړه سره به خدای پاک نه وغواړئ، دعا به وکئ چې خدای پاک زموږ دا سړی دا زوی دا رور دا رواره دا خورې دا چې زموږ کوم په دې بهر ملک کې دی دې ته بهترین روزګار عطا فرمایه که او رب العالمین دې له کامیابه که هلته کې. نو لکه دا تاسو به هغې لپاره ډېر زیاده دواګانې به وکئ. نو انشاءالله تعالی دا تاسو دا وظیفه به تاسو سلیخ او یو ورځې به له پاسه کوئ یعنی کې یو سلیخ ورځې به دا تاسو وظیفه کوئ. انشاءالله د الله حکم سره
مخکې به خو په 11 ورځو په دننه اوله بالته کې بهترین کارونه به ملاو شي، بهترین روزګار به الله رب العزت عطا فرمایي کی. خو بیا هم د خدای پاک مصلحتونه دي. څه ټایم پکې کې اگر ناوخته شي نو تاسو پریشانه کېږئ مه، ولې چې دا د الله طرف نه مصلحتونه دي، دې کې د الله طرف نه ډیر غټ خیر وي. نو تاسو بیا داسې چلو کوئ، هغې نه پس ته تاسو مطلب 11 ورځ نه پس ته بیا لکه تاسو به سلیخه 1 ورځ به دا وظیفه پوره کوئ لازمي انشاءالله. او که مخکې ستاسو کار ولګي نو بیا هم به تاسو پکې بیا بلې دواګانې وکړئ چې رب العالمین د دې چې کوم کار والا د دې کفیل دی یا چې کوم ځای کې دا کار کوي هغه د دې چې کوم افسر دی یا چې څوک هم دی، الله دې رویه دې سره ښه کړه یا الله دې له ترقي راکړي. مطلب چې که د کار ولګي بیا یې نه پس ته وظیفه نه پرېږدئ، سلیخه 1 ورځ به تاسو پوره کوئ لازمي. خو بیا پکې تاسو خپلې نورې دواګانې شامل کړئ او وظیفه چې بیا 1 سلیخ ورځې ستاسو پوره شي دا ستاسو یو چیله ده پوره. نو انشاءالله تعالی ما ته امید دی الله نه ما خو نن پورې چې 11 ورځې م دا وظیفه کړده، زما د دنیا هر کار شوی دی. خو تاسو ټول خلکو ته خپل رونو خویندو ته خپل کلیوالو ته دا پیغام رسول غواړم چې تاسو به مایوسه کېږئ به نه، تاسو به د الله رسۍ به مضبوطۍ سره نیسئ او تاسو به دې له لولئ، مسلسل به لولئ، الله نه به غواړئ. نو انشاءالله تعالی الله رب العزت به تاسو ته عطا کوي، ولې الله پاک رحمان دی، رحیم دی، کریم دی، د هغې هر انداز ډېر خسته دی. هغه راکوي او هغه اخلي خو هغه تاسو له ازمایه کوي. نو تاسو خپل په ازمیښتونو کې پوره په هغې باندې کوزیږئ. نو د خدای پاک نه خفه کېږئ مه، مایوسه کېږئ مه او خدای ته شکوې مه کوئ. بس خدای من یقین ساتئ انشاءالله تعالی ستاسو سلیخ 1 ورځې چې پوره شلې نو بس ستاسو به دا مکمل به ستاسو کارونه به انشاءالله وبشي. او امید ساتم تاسو ټول به ماله دقه شان د خپل دواګانو کې یاد ساتئ چې څنګه زه تاسو ته دواګانې کوم دقه شان تاسو ټول به ما ته هم دواګانې کوئ. او دې نه علاوه زه تاسو ته یو خبره بله هم کوم چې تاسو کې اگر دا ګېډې ستاسو غټي لکه څه داسې زم پښتنو کې چې دا ګېډې ډېر زیاده وپړسېږي او هغوی چې د دې هېڅ علاج نشته، نو دې ګېډې پړسېدلو لپاره دې ګېډې له کمولو لپاره یا تاسو منتې غټوالی راغی هغې له کمولو لپاره تاسو به داسې چل کوئ چې د ادرک لږ غوندې د ادرک ټوکړه یو توری پکې دا د کورکمانو لږ غوند کورکمان به پکې واچوئ، یو ادرک لږه ټوکړه به واچوئ، یو پکې به دا لیمبو به واچوئ پکې او شنه پاڼې به واچوئ پکې او دا به تاسو ښه شانتې وخوټ کوئ. اخوټ کول نه پس دا 2 کپ اوبه به وي نو دا دومره وخوټ کوئ چې دا 1 کپ پاتې شي او یو توره پکې د اوږې هم به واچوئ نو دا به دومره تاسو وخوټ کوئ چې دا 1 کپ پاتې شي، په 2 کپو نه 1 کپ پاتې شي. نو دا تاسو سهار په نهار ګېډې دا کاوه وڅکئ او یو شپې اوده کېدلو ټایم سره یې وڅکئ. نو خدای من یقین کوئ چې ستاسو موټاپه غټوالی هغه هم به کم شي او ستاسو په دننه به طاقت چستی به راشي او ستاسو به چې کوم د ګېډه به دننه شي نو د دې ډېر زیاده فایدې دي او که ستاسو بلډ پریشر برته کېږي هغه به په نارملته به راځي نو ستاسو به د دې ډېر زیاده فایدې به تاسو له کېږي. نو انشاءالله امید ساتم زما ټول کلی والا او دین علاوه په پوره دنیا کې څومره خلک مالا آروي څومره پښتانه دي او ټول به په دې وظیفې من به عمل کوي او خدای نه به غواړي او خدای پاک به انشاءالله او ته به عطا کوي. ازوم به خپل دوا کې دا خبره شامل کوم چې رب العالمین کوم کس دا وظیفه کوي الله هغې له کامیابه کړي چې د څه مقصد دی هغه پوره کړي رب العالمین. آمین ثم آمین. خپل ډېر زیاده ټول تاسو خیال ساتئ، اماله په دواګانو کې همیشه یاد ساتئ. الله په امان.